سوکنو تاڼې په حدود جی ټي روډ باندې یو ټریفیک حادثه شوې ده. په دې ټریفیک حادثه کې ښځه خاوند چې کوم دي هغه مړه دي. دې حوالې سره چې کوم اف ای آر درج شوی د سوکنو تاڼې کې دی کې مدعي دی عبدالمتین ولد مولوي عبدالرزاق سکنه خان مست کالونی یکتوت. د رپورټ درج کړی دی او پولیس یې ویلي دي چې د زوی دی حبیب الله چې عمر دی 30 سال وي هغه خپلې ښځې سره په موټر سایکل باندې دورانپور ته روان و. په جی ټي روډ باندې د خانپور بیکری مخې ته یو لوډر او موټر د دې د موټر سایکل وهلې دي. دا ښځه خاوند چې کوم دي په سړک را غورځېدلي دي. دواړه زخمیانو بیا خلکو هسپتال ته بوتل بیا دي په لاره کې ساه ورکړې ده. د لوډر ډرایور او د موټر ډرایور اف ای آر کې لیکلي دي چې هغې دواړه د موقع نه تښتېدلي دي. د هغې نومونه د پته نشته خو پولیس دغه دواړو کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او دغه ځای کې کیمرې هم لګېدلي دي. د بي آر ټي یا نور دغه ځایونو کې خوښه کې به کیمرې لګېدلي. پولیس وایي دغه ټول ډیټیل به مونږ رالو او د هغې نه به د دواړو ډرایورانو پته لګو. پولیس وایي هغې اف ای آر درج کړی دی او د ملزمانو تلاش شروع دی. څنګه چې کم کسان مړه دي دا دواړه ښځه خاوند